د سیرت سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع دغه تذکره شروع شي و او بیا د عوارض په بنیاد باندې 13 جمعه کې دا سلسله موقوف شو. اوس بیا هم دغه سلسله تعود کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته روان شو. 10 هجری ده، د ذوالقعدې 25 تاریخ دی. د لوی اختر د میاشتې نه مخکې چې کوم میاشت وي هغې ته ذوالقعده وایي. د هغې 25 تاریخ او 10 هجری د هجرت 10 کال، او دا هغه کال دی چې دې پسې متصل چې 11 هجری شروع شي، نو په هغې 11 هجری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دنیا نه تشریف وړی دی. یعنی د حج نه تقریباً 80 ورځې پس 2 میاشتې څه د پاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حج ته تلو ورسره د صحابو کثیر تعداد د مختلفو علاقو نه جماعتونه او ډلې دغه قافله کې شاملې دي، او د هغې تذکره تاسو ته شروع شوې وه. د مدینې منورې کې صحابه کرام، صحابیات، نارینه و زنانه دا ورسره وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجوده وخت کې 9 بیبیانې وې، او هغه 9 واړه په دې سفر کې ورسره وې. لکه څنګه چې حج په نارینه‌و فرض دی، داسې په زنانه‌و فرض دی. زنانه که چېرې وس طاقت د حج لري نو حج په فرض دی. البته نورو شرایطو نه علاوه زنانه دپاره یو شرط دا دی چې هغې سره محرم وي. محرم هغه کس ته ویلی کېږي چې د دې زنانه د هغه سره ابدالآباد همیشه نکاح نه کېږي. عرضي طور سره نه، لکه عرضي طور سره خو د یو اجنبي سړي د هغه زنانه سره نکاح نه کېږي چې کوم د بل سړي په نکاح کې وي. څو پورې د هغه په نکاح کې ده، نکاح ورسره نه کېږي، حالانکې دا پردۍ ښځه ده. محرم هغې ته وایي چې ابدالآباد همیشه د هغه سره نکاح نه کېږي. نو د خور خاوند د زنانه دپاره اوښې دا محرم نه دی، ځکه چې کله یې دا خور مړه شي بیا د دې جنۍ سره نکاح کېږي. بعضې خلک په دې خبره نه پوهېږي، په دې نقطه. د ماما زوی که ډېر تګ راتګ وي، د تره زوی، د ترور زوی، دا محرم نه دی. او صرف د حج مسئله نه ده، بلکې نور پردې مسائل هم دي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته روان شو. مبارک د ذوالحلیفې نه د احرام تړلو واقع بیان شوي وه. په لاره باندې تلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وفود قبایل دا یو ځای کېدل. عربو کې قبایل دي، اوس هم قبایل شته. مختلفو اطرافو نه به راتلل، په لاره کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قافله کې شرکت کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځای باندې تېرېدو، هغې ته وادي عصفان وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې ځای باندې هود علیه السلام او صالح علیه السلام تیر شوي د حج په اراده، او احرام یې تړلی و
تلبیه وي او په داسې سورلیو باندې سوارو. هغه زمانه کې خو سورلی هم دغه و خان او دغه څیزونه وو. دا نن سبا چې بخاري سورلی روتي دي، موټر شو، بس شو، بیا جهاز دا نه وي. نو دې نه معلومیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نور انبیاء کرام به هم راتلل حج زیارت د بیت الله دا به کولو. ډېر انبیاء کرام داسې راغلي دي چې کله د هغوی قومونه هلاک شوي دي هغوی عذاب راغلی دی او پیغمبر هغه سره د هغه کسانو چې مسلمانان دي هغه راتلل او حج د بیت الله به کولو. بیا به څوک دلته پاتې شل، څوک به واپس لاړ. نو عصفان نومې ځای دی، په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هود علیه السلام او صالح علیه السلام هغه په دې ځای باندې تېرېدل. او هود علیه السلام د مکې مکرمې نه په شمال په قطب کې واقع و، دا صالح علیه السلام. او هود علیه السلام د خانه کعبې نه په جنوب کې واقع و، ځکه چې هود علیه السلام قوم عاد ته مبعوث او دا قوم عاد هغه قوم دی چې دی ډېر دنګ لوړ او مضبوط یادېږي. او صالح علیه السلام قوم سمود ته پیغمبر جوړ شوی او قوم سمود دا هغه قوم دی چې د هغوی دیار، د هغوی کورونه، د هغوی علاقه اوس هم شته. په هماغه حالت کې چې څنګه هغوی جوړه کړي وه، غرونه یې توږلي او دننه په هغې کې کورونه جوړ کړي او په هغه غرونو په دروازو باندې و دننه ګلکاري هغه اوس هم شته. الله جل شانه ما او تا ته او راتلونکو قومونو خلکو ته ښیي چې زه داسې هم کولی شم چې د چا دیار، علاقه، وطن هغه باقي پاتې وي، خلک نی نیست و نابود شي. دومره مضبوط او تکړه قومونه الله جل شانه هلاک. الله پاک سره هر څه شته. او داسې هم کولی شي چې علاقې فنا شي او قوم هم تباه شي. به هر حال د تاریخ د واقعاتو نه عبرت اخیستل پکار دي. نو صالح علیه السلام او هود علیه السلام په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې یو وادي راځي مکې مکرمې ته نږدې ازرق او مکې مکرمې سره یو څو میله فاصله باندې ده. پیغمبر علیه السلام چې هلته ورسېدو نو ویې فرمایل چې ما ولیدو موسی علیه السلام چې غوږونو کې ګوتې ورکړې وې او په زوره زوره تلبیه وې او په دې ځای باندې تېرېدو. غوږونو کې ګوتې دې دپاره ورکړې وې چې سړی په چغه لګیایي بیا په ده باندې د خپل تیز اواز اثر کېږي نو بیا اواز اوچت نشي کولی او په تیز اواز سره تلبیه وې د الله جل شانه په محبت کې، د الله جل جلاله په شوق کې، د انبیاء کرامو محبت د هر چا نه د الله جل شانه سره زیات وي. او بیا چې څوک انبیاء کرامو ته نږدې وي، موسی علیه السلام وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. لبیک مانا دا حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ زه حاضرم زه حاضرم. د دې حاضرۍ مطلب دا دی مونږ چې به سکول وی نو چې کله به استاد زمونږ حاضري اخیسته نوم به یې واخیستو نو په جواب کې به مونږ وی حاضر جناب حاضر جناب. بیا وروستو دا ټکی بدل شو په یس سر یس سر سره. یس سر د انګلیش لفظ دی او حاضر جناب د اردو دی. او د دې تعلیم مقصد دا و چې ورو ورو د پیرنګي محبت، د هغه د جمع محبت، د هغه د طور طریقو محبت په زړونو کې پیدا شي. دې منبر نه دغه بیان اکثر کی لیکن بعض حضرات هغه بالکل قسم خوړلی دی چې زه به د دې ټکي نه په دې ټکي عمل نه کوم، زه به د پیرنګي د ژبې نه علاوه بل لفظ نه استعمال. د ده مختلفې طریقې، تا سره به په یو شکل خبره کوي، د بل سره به په بل شکل خبره کوي، ځکه چې خپل منافع او فواید د هغه نه توږي. نو دا یاد ساتئ که چېرې خپلې ژبې باندې د
پیرنګي ژبې ته ترجیح ورکې په عربۍ باندې، نو د عربو سره محبت کم دی، د پیرنګي سره محبت ډیر دی. خپل قومي ژبه باندې د پیرنګي ژبې ته ترجیح ورکې، یعنی ضرورت یې نشته. یو خو هغه دی چې د انګریزانو ملک ته لاړې، هغه ستا په ژبه نه پوهېږي، ته هغه سره انګلیش ووایه، ته هغه ته دعوت د اسلام ورک. یو هغه دا چې تا سره په ګاونډ کې پاتې کېږي، هغه هم پښتو وایي تم پښتو وایي، هغه هم اردو وایي تم اردو ویلی شي، بیا ته دا لفظ استعمالی دی نه معلومیږي چې په خپله قومي او مادري ژبه باندې هغوی ته ترجیح ورکړې. ستا هغه خلک خوښ دی د خپل قوم، د وطن، د ملت او د خپل مادر په مقابله کې د هغه مادر خوښ ده. نو رسول الله صلی الله علیه لبیک خبره مې دا کوله چې موږ په سکول کې وي حاضر جناب، بیا یسر باندې دا لفظ بدل شو. یسر انګلیش دی، استاد هم پښتون او شاګرد هم پښتون دی، او دغه وخت کې یسر که اردو کې سبق لولې اردو ورته ووایه، که پښتو کې لولې په پښتو کې ووایه. د حاضر جناب مطلب دا دی چې صاحب تا ما ته آواز وکړو، زما نوم دې واغشتو، زه حاضر یم، څه وکړم؟ حکم راکړو وایه، اوبه راوړم، ستا خدمت وکړم، کتاب راواخلم، چې څه ستا حکم وي هغې ته تیار یم. د حاضر مطلب دا ده، لبیک اللهم لبیک، حاضر یم یا الله، زه حاضر یم. یعنی ستا حکمونه چې زما د ژوند په باره کې څه قسم ته حکم فرمایې، که د هغې تعلق د عقیدې سره وي، که د هغې تعلق د عباداتو سره وي، که د هغې تعلق د حج د مناسکو سره وي، که د هغې تعلق د مز روژې د زکات سره وي، که د هغې تعلق د معاملاتو اخیستلو خرڅولو سره وي، زه حاضر یم. لبیک اللهم لبیک، دا معنا هم په دې کې پرته ده. او د دې اولنۍ معنا دا ده چې الله جل شأنه ابراهیم علیه السلام ته چې کله خانه کعبه جوړه کړه، بیا یې ورته امر وکړو چې په دې جبل ابي قبیس باندې ودرېږه او دې خلکو ته ووایه چې حج ته راځي. ابراهیم علیه السلام سره نه لوډ سپیکرو، نه موبایلو، نه ریډو، نه یو بل مواصلاتي مشینو آله وه چې په ټوله دنیا کې اواز خپرېدو. خو الله جل شأنه په هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. ابراهیم علیه السلام آواز وکړو، او چې څومره خلک په دنیا کې موجود دي، عالم ارواح کې وو، عالم ارحام کې وو، عالم مشاهد کې وو، دې ټولو لبیک ووایي، لبیک. نو چې چا ویلی دي هغه راغلی دی، هغه حج ته راغلی، نو دا لبیک هغه دی چې یا الله زه حاضر یم، زه به ستا کور ته راځم. نو چې کله انسان احرام وتړي نو بیا دغه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې کې د توحید اقرار د اعتراف، لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمة لک والملک. تعریف هم ستا دی، نعمتونه هم ستا دي، حکومت و بادشاہیم یا اللہ ستا دا، ہر سستا دی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب کچھ جو آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت. دا خو عارضی موتا ترا کړي، یو سړي سره چې مال راشي شپې اسمان ته شي، حالانکه دغه مال د خدای دی. اوس هم خو دومره مهرباني هغه کړې ده چې تا ته یې درکړی دی چې ته خپلو مفاداتو کې استعمالو. لکه یو سړی دې ځای نه بودنۍ ته ځي او بل نه سیکل وغواړي، موټر سیکل چې ما ته یې راکړه، نو موټر سیکل د هغه نه شو، ورته وایي چې دې ځای نه پې لاړ شه، بیا واپس دلته دارالایمان ته یې راورسو. دا مال الله جل شانه الله پیدا کړی دی، یا بل واسطه یا بلا واسطه. چرته د ځمکې نه زرغون شوی، چرته د غرونو نه معدنیاتو په شکل کې راوتی دی، چرته د روپۍ او پیسې په شکل کې خدای پاک جوړ کړی دی، او د انسان صنع او د هغه بناوټ ته پکې دخل مداخلت دی. خو دا دی ټول الله تا ته یې درکړی دی چې داسې استعمالو چې څنګه زما مرضي. ته خپلو ضروریاتو کې راوله پکار، خوراکونه خوره، پیزار اچو، کپړې اچو، کور جوړو، بچو ته یې ورکو، ښځې ته یې ورکو، خو د حد نه به بهر نوځي چې کوم حدود دي د استعمال په هغې کې به استعمال. نو هر یو څیز د الله جل شانه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما موسی علیه السلام ولیدو،
چې هغه روانو تلبیه وي. موسی علیه السلام د شوق نه د غوږونو کې ګوتې ورکړې وې په زور یې وي. دغه وجه ده چې دا تلبیه په زوره ویل پکار دي. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. د الله ذکر او نوم چې چرته په زوره باندې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واجب دي، هلته به په زوره وی. چې چرته په پټه واجب دي لکه د ماسپښین او د مازدیګر په مونځ کې قرات بیا به په پټه وی، او چې چرته اختیار دی هلته ستا خوښه ده په جهر وی که په پټه وی. بعضې خلک د الله جل شانه په نوم اخیستو باندې شرمیږي. دې مونږ د ایام تشریق کې د لوی اختر په دې ورځو کې تکبیرات تشریق چې ویلی کېږي په دې کې تجربه کړي. بعضې جوماتونو کې رو ځان سره ګوڼېږي خلک، تکبیر په زور وایا، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الله خوښوي چې داغه کور داغه جمع پسې متصل مسلمانان په زور په اوچت آواز داسې آواز مرو بس چې مرۍ دي په خرابه شو یا ستا مرۍ مخکې نه خرابه ده، تا ته عذر دی، لیکن ته روغ او شرمېږې په دې باندې. او چې کله په لار کې په کوڅه کې په حجره کې په بیټک کې په کور کې کنځل کوي دغه کس، نو بیا په زور د مرۍ رګونه یې پړسېدلي، ښځې سره ناروا، د اولاد سره ناروا خبرې کنځلې بدرد سپک، هغه دومره وایي چې هلته څلورم پنځم ګاونډي اوري، لیکن د الله ذکر نه. نو تلبیه په زور ویل پکار دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیه السلام ولیدو. حدیث کې راځي رأیت موسی، میں نے موسیٰ کو دیکھا. دا یې څنګه ولیدو؟ بعضې حضرات وایي موسی علیه السلام خو مخکې تیر شوی، بعضې حضرات وایي چې په خوب کې لیدلی وي، بعضې وایي چې کشف سره م لیدل کېدی شي شته. خو کشف د انبیاو درست دی، حق دی. زما او ستا او د هر چا کشف په ویښه پې باندې یو څیز ښکاره شي، دا ضرور نه دی چې دا درست وي، دا خطا هم کېدی شي او سم هم کېدی شي. انبیاو کشف هغه صحیح دی ځکه چې هغه د الله پیغمبر وي، د هغه تربیت د الله د طرف نه کېږي، هغه د خلکو دپاره مقتدا او پیشوای او امامي. که هغه نه غلط حرکت وشو نو خلک په هغه پسې ټول قوم ګمراه شي. نو هغه الله جل شانه معصوم پیدا کړی جوړ کړی، یعنی د ګناه نه بچ وي. هغه نه داسې فعل او قول هغه د خولې نه روځي چې هغه ګناه وي. کشف سره یې لیدلی. دریم دا چې الله جل شانه د وحی په ذریعه ویلي، او وحی دومره یقیني شی دی، قطعي شی دی، لکه چې سړی په دې سترګو ویني. اوس هم هغه وحی شته، قرآن کریم شته، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده، او دا الله دا کلام به تر ابده پورې وي، او دا په وحی سره نازل شوی. دې کې چې څه دي هغه قطعي او یقیني دي، 100% درست، دو نچار داسې یقیني او قطعي دي، د دې نه هم لا زیات. انسان په لیدو کې خطا کېدی شي، په اورېدو کې خطا کېدی شي، په ویلو کې خطا کېدی شي، لیکن قرآن کریم کې خطا نشته. او د دې ټولو سوالونو جواب د الله جل شانه د قرآن کریم په تندي باندې درکړی دی. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه، په دې کې ریب نشته، شک نشته په دې کلام. سر نه درته وایي چې کوم ځای نه سورې بقره شروع کېږي، یعنی دا قرآن لوله، او د دې نه مخکې سورې فاتحه هغه خلاصه او نچوړ دی د ټول قرآن. نو د وحی په ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیه السلام لیدلی او تویلی شوي، لیکن د وحی نزول داسې قطعي او یقیني دی لکه سړی چې په خپلو سترګو یو شی ویني. څلورم دا چې کیدی شي موسی علیه السلام په عالم امثال کې لیدلی. عالم امثال زمونږ کابر وی چې یو دا عالم مشاهد دی، دی باندې خو د هر چا یقین دی ځکه چې په سترګو یې ویني، زه تا وینم ته ما وینې، دې ته عالم مشاهد وی دنیا ته. دې پسې یو عالم را روان دی، هغه ته عالم برزخ وی. عالم برزخ چې سړی مړ شي بیا قبر کې وي، په سین کې وي، په اور کې ایره شي، اوس وځي په صحرا کې او په دشته کې مارغانې غوښې، یو سي د مارغانو په خېټو کې وي، په ځمکه په شګه پروت وي، خاورې پرې راواوړي. د عالم برزخ ته هر ځای کې چې وي. دې پسې عالم حشر دی، د قبر نه چې خلک پورته شي نو یو عالم را روان دی، دا عالم حشر دی. هغه یو ورځ په زرګونو کلونو ده،
په هغې کې به خلک ژوندي وي. هغې پسې عالم جنت او عالم دوزخ ته یا به په دوزخ کې وي یا به جنت کې وي. الله دې موږ د دوزخ نه وساتي او الله پاک مو د جنت ته بوځي. د دې عالم دا را روان دي، د دې عالم مشاهد نه مخکې په موږ باندې مختلف ادوار تیر شوي. یو عالم ارحام دی، عالم رحم دې ته وایي چې سړی د مور په خېټه کې اگر که دا لږ وخت وي. د هغې نه مخکې عالم مثال دی، په مثالی شکل و صورت کې دا کس دا شی موجود وي. د عالم مثال نه مخکې عالم ارواح دی. الله جل شانه روحونه پیدا کړل. صحیح بخاری کی حدیث دی، الارواح جنود مجنده. دا روحونه دا لخکری دي چې یو ځای کې جمع شوي وي. بیا الله جل شانه د یو ځای کې جمع کړل او بیا چې د چا په منځ کې هلته کې ائتلاف انس او محبت پیدا شو، نو په دنیا کې هم د هغې یو بل سره محبت دی. او فما تناکرت، او د چا چې هلته کې د یو بل سره تناکر پیدا شو نه یې پېژني، نو دلته هم نه پېژني. نو عالم ارواح هم شته. کیدای شي چې الله جل شانه په عالم امثال کې موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښولی. لکه عالم رؤیا، خوب، دا هم یو عالم دی چې سړی خوب ویني. په عالم رؤیا کې سړی بعضې څیزونه په مثالي صورت کې ګوري. طالب علم چې وویني په خوب کې چې ما ته استاز پی راکل شوده چې دا اوس کا، نو دا پی دا صورت کې د ته پی ښکاري، لیکن دا په حقیقت کې علم دی. د دې مطلب دا دی چې د ده الله جل شانه علم نصیب کی. سالک کدا ولیدل چې ما ته خپل شیخ پی راکل، د دې مراد دا دی چې دې سالک ته به الله جل شانه د خپل شیخ نه فیض او فایده نصیب کوي د اصلاح په شکل و صورت کې. دا دی پی لیکن معنی جدا ده. دې ته عالم مثال وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صرف ته ورسېدو، صرف د مکې مکرمې نه بهر یو ځای دی، نن سبا هم دا صرف دی، تقریبا 100 کیلومیټر راځي، 20 یا 23. هلته د ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها چې زمونږ ستاسو د ټولو مور بیبي د پیغمبر علیه السلام زوجه مطهره د بیبي د میمونه رضی الله عنها د هغې قبر دی. دې ځای ته چې قافله راورسېده، نو ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها د زنانو چې کومه بیماری د هغې بیماری کې مبتلا شو، حیض یې رالو. دا زنانو سره تړلي دي. پیغمبر علیه السلام خیمې ته رادننه شو. ام المؤمنین په خپل روایت کې فرمایي چې حستو فلما بلغنا صرف، حستو چې کله موږ صرف ته ورسېدو نو زما حیض رالو، ماهواري مې راله، کپړې مې رالې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمې ته رادننه شو، ما جړل. دا یې جړا په دې وه چې اوس به په دې حالت کې زه حج ډېر مناسک نشم کولی، د حج نه به پاتې شم، د عمرې نه به پاتې شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل څه چل دی؟ نو دا وایي یو روایت کې راځي چې لم اصلي، زه مزد مې نه دی کړی، مزد نشم کولی. دا په کورونو کې د زنانو تعبیر په دې انداز سره دا ډېر ښه دی. زنانه نه څوک تپوس کي، براه راست یو خدا ده چې د حیض لفظ استعمال کی. عالم، طالب، مستفتی، مفتی، سائل، مجیب، کچره دا لفظ استعمالی حیض ٹھیک تا ځکه چې د مسئلې په شکل کې دی. لیکن عام کورونو کې که چا نه تپوس وشي نو زنانه دغه وخت کې عام دا دستور دی، په دې باندې پوهېږي چې په خپل ځان پردې اچولو دپاره داسې لفظ دفاع کړي زه مزد نه کوم، ما مزد نه دی کړی. دې باندې پوه شي پوه خلک چې دې مطلب دا دی چې کپړې راوړي. دی وایي چې یا رسول الله مزد مې نه دی کړی، مزد نشم کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې بیا جاړې ولې؟ وایي جاړم په دې چې خلک به عمره مو کي او حج به مو کي، او زه به عمره ونه کړی شم. تلو سره زما دا حالت شروع شو چې زه کله پاکېږم په هغې کې به وخت لګي، نو زه به عمره ونه کړی شم، نو ما نه به عمره پاتې شي د حج نه مخکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 2 جواب ورکړل. یو جواب دا ورکو چې دا خو الله جل شانه د طرف نه دی، او الله پاک انما كتبه الله على بنات آدم، الله پاک د آدم په لوڼو باندې دا شی کې خودی دی، مقرر کړی دی. یعنی دا د زنانو سره تړلی شی دی
د خدای د طرفه ده. جړه خو دې سړی په هغه کار باندې کوي چې خپله خطا او غلطي وي. ګناه د نو شوه وجاړه پې چې ما نه بد وشو. الله جل شانه در باندې یو شی مقرر کړی دی کې خو خدای تور پیدا کړی، نری پیدا کړی، ټیټي پیدا کړی. د الله جل شانه په قضا باندې صبر کول پکار دي. دغه وخت دې کې د انسان قصور او کوتاهي نشته. ته خو د عمرې دپاره راغلی، احرام دې تړلی دی، حج دپاره هر څه دې تیار کړي د خپل طرف نه. الله جل شانه یو شی مقرر کړی دی په زنانو باندې، هغه شی شروع شو، هغه حالت دې کې د جړا څه دي، دی ورته تسلي ورکړه چې دا د الله د طرف نه ده. او دغه وخت کې د انسان امتحان دا دی چې دی د الله جل شانه حکم ته غاړه کیږي. بس زه د الله په کړو باندې راځي. دویم ورته دا وفرمایل ته سوچ چې د عمرې معامله ده، نو چې کله حج وشي نو د حج نه پس بیا هغې نه پس عمره وکړه، بیا به عمره وکړي. نو دغسې بیا رستو کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا چې پاکه شوه بیا د دې رور عبدالرحمن ابن ابي بکر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا عمرې ته بوځه، بیا یې عمره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپه په زیتوا نومې ځای کې تېره کړه. دا د مکې مکرمې د آبادۍ یو قسم ته دروازه وه، لکه څنګه چې د پېښور مختلفې دروازې دي، دا کوټۍ ده، دا اشنغرۍ ده، دا کابلۍ ده، دا لاهورۍ ده، دغسې د مکې باب و دروازه وه. هلته یې شپه تېره کړه. ولې؟ ځکه چې د شپې را رسېدلي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول سوا د عمرة الجعرانې نه پیغمبر علیه السلام چې چېرته عمره کړي دی یا حج کړی دی نو خانه کعبې ته د ورځې راغلی دی مبارک. ته د ورځې هم تلی شي، د شپې هم تلی شي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راتلل خانه کعبې ته صرف یو ځل ثابت، هغه د جعرانې په عمره کې. نور پیغمبر علیه السلام د ورځې راغلی او د جعرانې عمره چې وه د هغې تذکره شوي وه د حنین نه واپسۍ کې وه، دا د جنګ موقع وه. پیغمبر علیه السلام سره صحابه و اسینی د ورځې روان شي، صحابه هم تیار شي. نو پټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې خلکو آرام کولو، خانه کعبې ته رالو. 23-25 کیلومیټره لار ده جعرانې نه خانه کعبې ته. پیغمبر علیه السلام د شپې عمره وکړه مبارک، بیا لاړو. ډېرو صحابو ته پته ونه لګېده چې عمره یې کړې ده که نه، چې چا لیدلی و هغې ته پته وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر شپه تېره کړه او بیا چې سبا شو غسل یې وکړو مبارک. مکې ته چې دننه کېږي حرم ته نو غسل کول سنت دي، مستحب امر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلته نه په بالایي علاقه د مکې چې د هغې نه راغلي یو مسفله ده، نن سبا مسفله مشهور ده. د مسفلې یعنی مخامخ ضد کې چې کوم طرف ته دې ته معلات وایي، معلات. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معلات د اړخ نه راځي. کوم حضرات چې تلي دي حج یا عمرې ته نو دې ځای کې مقبرة المعلم ده، دا په معلات کې ده. دلته مسجد الجنم دی، دا په معلات کې دی. په دې طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی و. باب بنو شیبه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو، دروازه باندې راننوتو مبارک. چې څنګه یې په خانه کعبه باندې نظر پرېوتو دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ووی: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة. یا الله د دې کور شرافت، د دې کور عزت، د دې کور عظمت او لویي او د دې کور هیبت د نورم سیوا کې، نورم زیات کې. او دا ټول څیزونه په بیت الله کې شته. الله جل شانه دې د دې شرافت، کرامت، عزت، حرمت، هیبت الله پاک نورم سیوا کې. مونږ د الله نه دعا غواړو. نن سبا د خانه کعبې د هیبت او د عظمت د کمولو کوشش کیږي. د هغې احترام او حرمت په نورو څیزونو کې ګڼلی شوی دی. بس دا صفایي کو، دا کو، دا کو.
حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل ناستو خانه کعبې سره ډډه والی وه، مخامخ د یو کس کور و. هغه کور د خانه کعبې د چت نه اوچت و. حضرت عمر رضی الله عنه تپوس کوي دا کور د چا دی؟ دا کور د چا دی؟ ورته وویلی شو چې صاحب امیر المؤمنینو دغه وخت کې دا د فلانکي دی. هغه ته وویل چې دا کور دی ښکته دا وران که او دا دومره جوړ که چې د دې چت د خانه کعبې د چت د پاسه نه پورته کړي. دا حکم وجوبي نه دی، لیکن په حکم وجوبي کې دې سره فرق راځي. او حکم وجوبي څه دی؟ چې ستا په دې زړه کې د خانه کعبې عظمت او احترام او قدر او عزت وي، او چې کله دا غټ غټ بلډنګان د خانه کعبې نه ګیر چاپېر جوړ شي نو دې سره د خانه کعبې هیبت ختم شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته تیر شوي دي دغه سیرت سلسله کې چې د نبوت نه مخکې به غار حرا ته تلو. مبارک به غار حرا ته لاړو، 15 کیلومیټره یا 6 کیلومیټره جبل نور غار حرا د خانه کعبې نه لرې ده. هلته به لاړو، هلته به پورته د غره په څوکه کې غار دی، په هغې کې به ناستو. تاسو کې به ډېر کسان هغې غار ته تللي. الله جل شانه دې دا حالت ختم کی. دا په دې قوم چې نن سبا سور دی، وهم توهمات، کاغه د سعودي دي، کاغه د دې ملک دي، کاغه د بل ملک دي، په وهمیاتو کې خلک مبتلا دي. د الله د کور نه خلک ایثار کړي دي په مختلفو طریقو سره. الله جل شانه دې دا حالتونه ورک کړي، خدای دې ختم کړي. او الله پاک ته سره د احترام او د عظمت هر یو مسلمان ته دا توفیق ورکړي چې د حج او عمرې ته په آزاده طریقه تللی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به غار حرا کې کېناست. بیا غار حرا کې دا کاڼي داسې دي، یو کاڼی داسې دی، بل داسې دي، 100 کاڼي داسې پراته دي. نو د جونګړې غونې دا غار جوړ دی، هغې کې سړی ښکته ودرېدی شي. چې هغې کې ناستې یا ولاړې نو مخامخ د کاڼو یو ځای کېدو کې دلته سوری دی، په هغې کې سوري کې خانه کعبه مسجد حرام ښکاري. اوس نن سبا نه ښکاري، ولې یا لوګې وي یا چې کوم دی نو هغه بلډنګان دومره اوچت شول چې د هغې شاته خانه کعبه پټه شوه. محدثینو لیکلي بخاري شریف حدیث کې چې کله وحی نازلېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځای انتخاب په دې بنیاد باندې کړی چې خانه کعبه ورته مخامخ ښکارېده، د الله کور. اگر که دغه وخت کې کفر و شرک و جاهلیت و، لیکن د الله کور خو د الله کور دی. د هغې حرمت او احترام هغه هماغسې په کار دی. بعضې خلک که د یو ولی الله قبر ته څوک ځي او هلته کې داسې افعال کوي چې هغه افعال شرکیه وي، سجده لګول، په ځان باندې کاڼي راښکل له قبر، یا ذبح لغیر الله کول، دا څیزونه ټول حرام دي، ناروا دي. که چېرې د تعبد په طور سجده کوي نو بیا خو سړی کفر او شرک ته وځي، او که د عظمت او د حرمت په طور کوي نو زمونږ اکابر فرمایي چې حرام دي، ګناه کبیره ده. بعضې خلک بیا راشي نو هغه قبر ته لتې ورکول شروع کړي، قبر ته لتې ورکوي چې دی دې زما څه وکړي، دی به تا ته څه درکړي، دی چاته نفع او نقصان نشي ورکولی. نو دا خبره درسته ده چې دا کارونه کول نه دي پکار. دا هم درسته ده چې الله نه علاوه بل څوک چاته څه نشي ورکولی، خصوصا چې سړی مړ شي. لیکن دا کار دی غلط دی، دا حرکت چې ته قبر ته لتې ورکړي، د قبر بې حرمتي کې د هغې عزت او احترام نه، ځکه چې د هغه څه قصور دی. خانه کعبې نه ګیر چاپېر بوتانو، په خانه کعبه کې دننه بوتانو، دا بوتان دا د مشرکینو ایښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتان لرې کړل، خانه کعبه یې پاکه کړه او په هغې کې مونځ وکړو. د خانه کعبې عظمت او احترام رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې هم کړی چې کله ورته نبوت نو ملاو شوی، او بیا د هغې نه پس او وروسته هم کړی. به هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوسته. اوس هم چې کله حاجي، معتمر، زائر، زوار، حجاج، معتمرین ځي خانه کعبې باندې د نظر پرېوتو نو دا دعا غوستل پکار دی چې یا الله چې څنګه هیبت زما په زړه کې د دې خانه کعبې را پرېوتو،
داسې د دې عظمت او احترام او شرافت او عزت او هیبت نورم زیات کې نورم زیات. دا هیبت د خانه کعبې ولې زیات دی؟ ځکه چې د هغې نسبت د الله طرف ته شوی دی، بیت الله د الله کور. حالانکه الله جل شانه ته د پاتې کېدو د استوګنې دپاره د کور ضرورت نشته. الله جل شانه د مخلوق ونه نه دی، هغه د انسانانو ونه دی. مونږه ګرمۍ ته شپه د ګرمۍ ته نشو سملاستی، یخنۍ کې نشو سملاستی، باران کې نشو سملاستی، ګلۍ کې نشو سملاستی. زول او طوفان نه مونږ بچ کېږو، په کور نه نوځو. الله جل شانه دا ټول مخلوق دی او خدای د دې هر څه خالق دی. دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. هغه لا مکان دی، هغه ته د مکان ضرورت نشته. د هغه په باره کې تصور نشي کولی چې هغه به څنګه وي. او چې کوم تصور ستا ذهن کې د خدای په باره کې راځي، لا حول ولا قوة الا بالله وایا. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. دا وایا چې زه خدای هغه څه منم چې څنګه په خپل ذات او صفاتو سره دی. ما ته هېڅ پته نشته دی چې هغه څنګه دی، ځکه چې لیدلی نه دی. الله جل شأنه د ذات په باره کې تا ته نه دی ویلي چې زه داسې یم او داسې یم او داسې یم. نو د خانه کعبې هیبت چې په زړونو کې پروزي، بعضې خلک به دې ته هم دهشت ووایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیبت به د یو میاشتې په فاصلې باندې په دشمن پرېوتو، یو میاشتې په فاصلې. بعضې خلک به دې ته هم دهشت ووایي، الیاذ بالله ثم الیاذ بالله. دهشتګرد نیک سړی پټکې ګیره دې ته دهشتګرد، دا دهشت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته سالتي دي وفرا لما جمعه، هغه قسم ویښته چې د ښځو سټایل جوړی، د ښځو په نمونه یې جوړی، یا په اغیارو پسې ځي ګیره دې نشته دی، یا ګیره داسې جوړه کړي چې په هغې کې خد و خال مختلف قسم کرښې راوباسي. دا فیشن دی او دا خندا ده. داسې ویښته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلي، دا حرام دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په اتباع کې، دا سنت هغه دي چې دا لازم نه دي، مؤکد نه دي. ستا خوښه ده ویښته پرېږدې، هغسې ویښته پرېږده چې څنګه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښي. ګیره دا واجب ده. سر پټول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. عام حالاتو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر پټ کړی، د احرام په حالت کې بیا سر بربند ساتلی دی. دغسې کله کله سر نه پټ کې ټوپۍ لرې کړي وي، لیکن عام د مروت طریقه دا ده چې په سر باندې پټکی پروت وي یا ټوپۍ پرته وي. پټکی او امامه د انبیاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیبت به په خلکو پرېوتو، چې ډومبی به څوک رالو نو په زړه باندې به هیبت پرېوتو، داسې ګبراو به شو. دا اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې مو. حضرت عمر رضی الله عنه نه به خلک ګبراوېدل. دا درجه په درجه په ټولو صحابو. کوم سړی چې هغه د الله جل جلاله سره تعلق مضبوط وي، د خدای نه یریږي چې زما رب زما نه ناراضه نشي، د ده نه خلک یریږي، د ده هیبت په خلکو بروزي، ځکه چې د ده د الله سره تعلق دی او د الله جل شانه نه یو نسبت یو سړي که ده ته راځي. د چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دی به رحیم وي، دی به مهربان وي، دی به سخي وي، دی به ملمدوس وي، دی به مهمان نواز وي، دی به د فقیر او مسکین سره تعاون کوي، ځکه چې هغه نه کول دا تکبر دی، دا څیزونه په ده کې نه، لیکن قدرتي به د ده هیبت په خلکو باندې پروت. رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبې ته چې راننوتو دا دعا غوښته، دا دعا غوښتل پکار. منځ کې چې کومه خبره تېره شوه د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها په باره کې، دا خبره چونکې ذکر شوه زمونږ د دې سیرت د سلسلې ترتیب دا دی، ځکه دا په کلونو راسې جاري ده چې ضمناً دې سره احکام او مسایل هم بیانېږي. په حالت د حیض کې زنانا طواف نشي کولی، ځکه چې طواف هغه د بیت الله کېږي او په جومات کې کېږي، او زنانا جومات ته نشي تللی حالت د حیض. بې اودسه سړی، بې اودسه زنانا جومات ته تلی شي، مز نشي کولی،
جمعات ته تللی شي. لیکن حالت د حیض کې، حالت د نفاس کې زنانه چې کوم ایام مخصوص دي په دې کې زنانه جمعات ته نشي تللی، نو ځکه دا طواف نشي کولی. جنبي سړی جنابت کې جمعات ته نشي تللی. یو سړی دی غسل پې اورېدلی دی او دی چې کوم دی نو جمعات ته ځي، څادر یې پروت دی راخلي، بل یو شی دی، بل یو کار دی، نشي تللی دننه. که داسې وکړل نو حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. بیا حایزه زنانه قرآن پاک تلاوت نشي کولی، مز نشي کولی، مز به نه کوي. د الله جل شانه د طرف نه پې پابندي ده، مز به نه کوي. البته د مز قضا نشته. اوه ورځې په دغه ماهوارۍ کې مبتلا وه، 10 ورځې مبتلا وه. دا 10 ورځې اوه ورځې په دې باندې مز نشته. دې ته خوشحالېدل نه دي پکار چې دا خوشحاله شي او وایي چې مز نشته. دا خو د هغه چا کار دی چې څوک د شیطان روڼه خویندې وي، هغه به خوشحالېږي. لیکن د الله جل شانو د طرف نه په باندې یو حالت راغلی دی او الله پاک او د هغه رسول په دې حالت کې د مز نه منع فرمایلي ده، په هغې اطاعت کې به دا مز نه کوي. د الله د رسول حکم دی مز نه کوي. د مز قضا هم پې نشته. روژه نشي نیوی، د روژې په باندې قضا شته. بعضې زنانه باندې د کلونو روژې پاتې، د کلونو دا ګناه ده مؤخر کول دومره د روژو. دا کول پکار دی چې څومره زر وشي نو دا قضا روژې نیول پکار دي. که ورځې اوږدې وي، ګرمې ورځې دي لکه نن سبا، او ته وایې چې ورځې لنډې شي بیا به ونیسم، نو ټیک ده، اجازت شته. خو په دې کال کې د بل رمضان د راتلو نه مخکې دا ونیسه. بعضې حضرات وایي چې دویم رمضان پې رالو روژې ونه وي نو دا ګناهګاره ده، قضا پې اوس هم شته، بیا به یې. لیکن دا دومره تاخیر ځکه چې ثابت کال پې تیر شو او په کال کې هر قسم موسم راځي. په کال کې سپرلی راځي، په کال کې اوړی راځي، په کال کې منی راځي، په کال کې جمع راځي. او د دې که یو موسم کې دی نشوي نیوی، په بل کې نیوی شوي، په بل کې نشوي نیوی، په بل کې نیوی شوي. دې دومره تاخیر وکړو چې هر قسم موسم په دې باندې تیر شو، نه کوي، نو دا ګناه ده دومره مؤخر کول. نو روژې نشي می، لیکن د روژو قضا په باندې شته. زنانه په حالت د حیض کې او جنبي سړی په حالت د جنابت کې قرآن پاک ته نشي لاس کولی. زنانه په حالت د حیض او نفاس کې او جنبي سړی تلاوت د قرآن پاک نشي کولی په دې حالت کې تر څو پورې چې پاک شوي. په خوله باندې یو صورت نشي ویلی، الم تر کیف صورت نشي ویلی، قل هو الله احد صورت نشي ویلی، بل یو آیت نشي ویلی، الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی دا نشي ویلی. ځکه چې قرآن کریم دا الله جل شانه کلام دی. الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون، او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي یو ځل د بیت الخلا نه بهر راووتو، حضرت علی سے 2 کسان ولاړ دي چې څنګه د بیت الخلا نه رالو نو قرآن پاک تلاوت شروع کو. هغوی ورته نه ښکتل چې دی د قرآن پاک تلاوت کوي، دی خو اوس د بیت الخلا نه راووتو. د حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي او هغوی مې لیدلي کتلي دي چې لا یحجبه شیء من القرآن الا الجنابه. د قرآن کریم د لوستو نه به د پیغمبر علیه السلام دپاره د جنابت نه علاوه بل یو شی حاجز او مانع نه ګرځېدو. مطلب دا دی چې صرف جنابت حالت کې به قرآن پاک نه تلاوت کولو، نور به کولو. بې اودسۍ په حالت کې قرآن پاک لستی شي بغیر د لاس لګولو، لیکن د جنابت په حالت کې قرآن پاک لستی هم نشي. نو دغه زنانه قرآن پاک نشي لستی. البته نور ذکر الله، د الله ذکر او د الله یاد هغه کولی شي. بعضې خلک وایي چې مطلقا لا اله الا الله ویلی شي، یو 1000 ځله یې وایي، 10,000 ځله یې وایي، چې څومره وایي ویلی شي. بلکې بعضې حضرات خدا وایي، بعضې علما اکابر چې کله د زنانه ماهواري راشي نو دې ته پکار دی چې د مس په وخت کې دا خپل ځان سوتره کې پاکیږي، خو نه خپل ځان سوتره کې او یو ځای کې کینی، قبلې ته مخ کې او تسبیح راوالی یا تسبیح یا بغیر د تسبیح نه په ژبه باندې د الله ذکر تسبیحات وي.
دومره وخت دا تېري کې چې څومره وخت د دې په مز باندې لګېدو 10 منټه یې لګېدل نو 10 منټه دا ناست دی 15 منټه یې لګېدل نو 15 منټه ناست دی 15 منټه یې لګېدل دومره دی ناست دی دا حکم واجبي نه دی لیکن دا بعضې حضرات وایي دې دپاره چې د دې زنانه هغه عادت هغه ختم نشي نفس عادي نشي په دې باندې ترک د صلات چې کوم دغه وخت کې پروزي دا یو ښه عمل دی چې انسان یې کوي نو دې ته به یادي بیا چې کله دا پاکه شي نو دې ته به مس کول آسان وي نو به هر حال په دې حالت کې خاوند د ښځې سره مجامعت نشي کولی په حالت د حیض کې حرام دي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن دا خلق اے پیغمبر تانه تپوس کوي د حیض د حالت په باره کې یعنی چې په حالت د حیض کې کورواله او جما کول څنګه دي نو قل هو اذن تو ووایا چې دا شی انتهایی نجس دی فاعتزلوا النساء في المحیض په حالت د حیض کې د زنانو نه جدا اوسئ پرېږدئ او دې اعتزال نه مراد دا دی چې مجامعت او کوروالی ورسره مه کوو د هغې نه علاوه د هغې د لاس پخلی او خوراک څښاک خوړل د هغې د لاس اوبه څښل دا جایز دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اوبو لوښې ام المؤمنین حضرت عایشې بیبي ته ورکو هغې به خوله ولګوله بیا به په هماغه کنډول باندې خپله خوله لګوله حالانکې هغه په حالت د ماهوارۍ کې دا یې ځکه کول چې یو دوه قومونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وړاندې تېر شوي یهود او نصارا د نصاراو دا عادتو چې هغوی به په حالت د حیض کې ښځې سره پراتو او ممانعت د هغوی په نږدې نو د یهودو دا عادتو چې کله به ښځه په حالت د حیض کې مبتلا شوه نو بیا به د کور په یو داسې کوټه کې او په ګوټ کې واچوله چې هغه به د زناورو ځای و بیا به هلته کېدا وه چې څومره ورځې به په دې تېرېدې دې سره به سلوک د حیواناتو په شان کولو په چټ کې به ورته خوراک ورکولو څوک به نږدې کېدل نه د هغې د لاس خوراک خو لا لویه خبره ده الله جل شانه منع فرمایله د دې دواړو څیزونو چې یو طرف ته مجامعات او کوروالی نشي کولی او دویم دا چې داسې نه ده لکه څنګه چې د حیواناتو سره تاسې سلوک کوئ یا سړی په ګندګۍ کې لاس نشي والی هغسې نه ده بلکې د هغې سره معاشرت حسن معاشرت پخلی په یو ځای په دسترخوان باندې ناست دی خوراک څښاکول لا هر څه کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبې ته په دې حیض سره مبارک دننه شو دا دعا یې ووې او بیا طواف شروع او په طواف کې رمل او استباع دا مسنون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طواف کې رمل کړی دی رمل پهلواني په دریو چکرو کې اووه چکره دي طواف په ړومبو دریو چکرو کې پهلواني کول اوږې وهل او د پهلوانانو په شان تللي منډه به نه وای دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې نه معلومه شو چې دا سنت دی د دې نه مخکې په عمرة القضا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي کله یو څیز د شرع حکم وګرځي او د هغې پسې کله یو محرک او سبب وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په 7 هجري کې عمرة القضا ته رالو واقع تېره شوې ده نو مشرکینو خندا کوله صحابو پورې وی دا خلق د مدینې تبې والی دي هغوی به مدینې ته یثرب وی زوړ نوم یې یثرب وی دا د یثرب تبې والی دي د مدینې تبه ډېره مشهوره وه وی دی به طواف نشي کولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو د الله پیغمبر و الله پوی کو د هغوی خبره ورته خدای ورسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې کله د دریو طرفونو ته تاسو طواف کوئ نو پهلواني کوئ مشرکین په غرونو ناستو تماشه یې کوله چې هغوی وکتل او دا خو ډېر تکړه خلک دی دوی دومره مظلم وکړو دومره ځان ستړی کړی دی بیا دوی دا حالت دی دوی سره خو جنګ ګران دی روب پې پرېوت په دشمن باندې نو دې حج کې بیا دا واقع نه وه ځکه چې مشرکین نو د هغوی زور نو مسلمانان دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دې نه معلومیږي که مشرکین وي او که نه وي دا حالت سنت دی په طواف کې رمل کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع د استلام د حجر اسود نه وکړه حجر اسود یې ښکل کو چې کله طواف شروع کړي نو حجر اسود به ښکل کړي
او چې ختم شي طواف بیا به حجر اسود ښکل کړي او په منځ کې په دې هر چکر کې هم استلام مستحب دی د حجر اسود. د رکن یمانی د هغې استلام شته خو هغې ته صرف لاس لګول دي او ښکلول نه دي، او حجر اسود چې کوم دی نو هغه ښکلول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجر اسود باندې دا شونډې مبارکې ایښې وې یو ساعت او بیا ترې نه وروسته او دې کاڼې. او دا مسلمه خبره ده چې په کائناتو کې یو کاڼې، یو غر، یو سین، یو ونه، هیڅ یو شی دومره مقدس او افضل د الله جل شانو په مخلوق کې نشته لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن سره د دې حجر اسود ښکل کړی دی، دا استلام شته. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه په خپله زمانه کې حج کولو، حجر اسود ښکل کو، بیا یې وی چې په الله مې دې قسم وي زما یقین دی چې ته کاڼې لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ضرر، ته چاته نه فایده ورکولی شي نه ضرر، ځکه چې هغه د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې. لیکن ته د الله رسول ښکل کړی نو زه دې ښکلوم. بعضې خلک وایي چې د کعبې 4 ګوټونه دي، د نورو استلام نشته دی او د حجر اسود شته دی او د رکن یمانی شته. دا ولې؟ دا ځکه چې د حجر اسود ګوټ او د رکن یمانی ګوټ دا دواړه د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو باندې دي. ابراهیم علیه السلام چې خانه کعبه جوړه کړې او په هماغه بنیادونو، نو دا د خانه کعبې ګوټونه په خپل ځای دي. نو استلام شته. استلام معنا لاس لګول او ښکلول د حجر اسود شته دی، د رکن یمانی نه، ځکه چې په دې کې کاڼی دی، کاڼی د جنت نه راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلل یکرمانی نه. او بیا 2 ګوټونه چې دي رکن عراقي او شامي، د هغې نه استلام شته او نه ښکلول او تقبیل شته، ځکه چې هغه په اصل بنیادونو باندې نه دي. واخر دعوانا